په دې کې یو د سلف صالحینو عقیده ده، د ائمه مجتهدینو عقیده ده، او یو پکې د معتزله او جهمیو فلاسفو دوالو مدلو فسقو فجرو کفرو مجنونو عقیده ده. نو دا منطقیان وغیره وایي چې دا تپوس په نه کې چې الله کوم ځای دی، الله نه به په عین سره تپوس نه کوي چې الله کوم ځای دی. نو زمونږ دی بعضې مولیانو دا خبره ذکر کړې ده، لکه عقیده به د قرآن او د حدیث او د سلف صالحینو نه زده کې، کو عقیده به ته د منطقیانو نه زده کې. نو زمونږ عقیده دا ده چې عرش د اوو اسمانونو نه پاسه دی او الله جل شانه د عرش نه پاسه دی. او د استوا معنا دا ارتفع، علا، بلند، پورتا، اوچت، ارتفاع، علو، علو ته وایي، اوچتوالی ته وایي. امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری په خپل جامع الصحیح البخاری کې باب قائم کړی دی او په هغې کې د استوا معنا کړې ده او د ابوالعالیو د امام مجاهد قول را نقل کړی دی. قال ابوالعالیه استوى على العرش، ارتفع على العرش، الله پرش باندې پورته شو. وقال مجاهد، امام مجاهد فرمای، امام بخاری نقل کړی دی، استوى على العرش معنا علا على العرش، الله پرش باندې پورته شو. د استوا معنا د پورتوالی. د اهل سنت والجماعه د صحابه د تابعین متفقون علیه عقیده دا ده چې الله جل شانه د عرش د پاسه دی، په عرش باندې پورته دی او عرش د اوو اسمانونو را پاسه دی. او امام ابو حنیفه، امام اهل سنت والجماعه، امام الائمه ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای په سند د ابو مطویغ بلخی سره چې ابو مطویغ بلخی چې د هغه په باره کې انور شاه کشمیری صاحب فرمای هو صادق صدوق، دا ډېر رښتونی انسان، ثقه انسان. امام ابو حنیفه صاحب وایي چې څوک وایي چې ما ته دا پته نه لګي چې الله کوم ځای دی، دا سړی کافر دی. او وایي چې څوک وایي چې الله د عرش ته پاسه دی، خدا پته ورته نی چې دا عقیده ساتي چې ما ته پته نه لګي چې عرش کوم ځای دی، نو دا سړی هم کافر دی. بلکې الله جل شانه د عرش د پاسه دی، په دې باندې په سوونو کاله مخکې علماو کتابونه لیکلي دي. شیخ الاسلام ابن قیم صاحب، شیخ الاسلام ابن تیمیه، امام ابو حنیفه، امامانو دا ټول متفقون علیه قول داري چې الله جل شانه په عرش باندې د استوا معنا د علو. علامه قدامه رحمت الله علیه چې 620 هجری کې وفات شوی دی، هغه کتاب لیکلی دی کتاب العلو، صفت العلو. د کتاب نوم یې دی صفت العلو. په صفت العلو کې 99 دلایل پیش کړي دي چې الله د عرش ته پاسه دی. په 99 دلایلو کې 13 حدیث پیش کړي دي، 12 اقوال پیش کړي دي د سلف صالحینو، او 15 اقوال د انبیاء کرام علیهم السلام ذکر کړي دي، او 13 اقوال د صحابو ذکر کړي دي، او 10 اقوال د تابعینو ذکر کړي دي، 21 اقوال د تبع تابعین او د ائمه مجتهدین او داسې ورپسې د هغوی ذکر کړي دي. علامه شمس الدین ذهبي په دې کتاب لیکلی دی، العلو لعلی الغفار نومې دی. علامه شمس الدین په 748 کې وفات شوی دی، 100 کاله مخکې کتاب لیکلی دی. 595 دلایل په دې پیش کړي دي چې الله د عرش ته پاسه دی. په دې 595 دلایلو کې 14 آیاتونه د قرآن کریم پیش کړي دي، 300 احادیث پیش کړي دي، 45 اقوال د تابعینو ذکر کړي دي، او د تابعینو نه راواله تر د شمس الدین ذهبي پورې چې څومره د اسلام امامان دي، د 235 اقوال د هغوی ذکر کړي دي. نو د اهل سنت والجماعه او د اسلام د امامانو
دا عقیده شوه چې الله جل شانه د عرش ته پاسه دی او عرش د اوه اسمانونو نه پاسه دی. او هر چې خلک دا عقیده پیش کوي دا د مبتدعو د دوالو عقیده ده چې الله جل شانه نه ښکته دی نه بره دی نه شاته دی نه مخې ته دی او نه ښي طرف ته دی او نه ګس طرف ته دی، نه متصل دی او نه منفصل دی، نه موږ سره جفت دی او نه موږ نه جدا دی. دا د فلاسفو عقیده ده. فلاسفه یو ګمراه ډله تېره شوې ده. امام غزالی په تحافت الفلاسفه کې په 19 مسایلو کې فلاسفه کافران کړي دي. د منطق معلم اول ارسطاطالیس چې د هغه باره کې شیخ الاسلام فرمایي الضال الکافر اشد کفرا من اليهود والنصارى. او په ضیاء النور کې الله علیه فرمایي په ضیاء النور کې چې کان ارسطو و اصحابه یعبدون الاصنام. ارسطو به د بوتانو عبادت کو. د فارابي په باره کې شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي الضال الکافر. د ابن سینا په باره کې شیخ الاسلام ابن تیمیه سے فرمایي قرامتي او دا قرامتي دي اسماعیلی دي. د شیعاګانو کې یو ډېره خرابه فرقه ده اسماعیلیه. ابن سینا په هغه عقیده باندې شیخ الاسلام په درء تعارض العقل والنقل کې لیکلي چې ابن سینا وایي چې ټولو پیغمبرانو خپل امت ته دروغ ویلي دي والعیاذ بالله. نو یو د فلاسفو عقیده ده او یو د سلف صالحین عقیده ده. نو فلاسفو ته خپل مولیانو کافران ویلي دي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي لا شک فی کفرهما. د شیخ ابن سینا او د فارابي په کفر کې هیڅ شک نشته. نو لہذا تاسو ته د دومره دلایلو نه ما تاسو ته پیش کړو. 2 کتابونه مې ته پیش کړو، په سوونو دلایل مې ته پیش کړو او په هغې کې د قرآن او د حدیث او د ائمه مجتهدین او د مفسرینو او د امام ابو حنیفه او د امام مالک صاحب اقوال ذکر کړی دي. یو ابن قدامه کتاب امام قدامه کتاب لیکلی دی او یو شمس الدین ذهبي. د دې دوه کتابونو خلاصه دا ده چې الله جل شانه د عرش ته پاسه دی او عرش چې کوم دی د اوه اسمانونو نه پاسه دی.